بیسیکلی زه به دا یو خبره کوم چې زموږ په سوسایټي کې نن سبا زموږ د ټولو نه غټ دشمن چې دی نو دا آیس دی. زموږ دا را روان نسل چې دی دا آیس تباه کړو. او زه وایم چې تاسو چاته بددعا کوئ که نه نو ورته الله دې کور کې آیس والا پیدا کړه، بلکې کور نه ټوله محله به ورسره تنګوي. او دا تاسو د هغې خلکو نه تپوس وکړئ چې چا په کور کې یو نشې والا راشي. الله دې زموږ ملک د دې نشې نه نور وساتي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا کلیکټیولی دا زموږ د ټولو وطن دی او زموږ د ټولو دا ډیوټي جوړېږي چې موږ د خپل ارد ګرد هغه خلک څوک چې دا خرڅوي د هغې نشاندهي وکړو چې یو سړی څنګه دا آیس خرڅوي. دلته په دې هسپتال کې دلته ماته یو کس ناست و، ماته وایي چې تا په کار دې دله اوس راوړم، ته ماله پیسې راکړه چې دې دله اوس راوړم. دا څومره دغه خبره ده. هغه ادارې څوک چې په دې لکونه پیسې وله موږ ورکوو، څوک تنخواګانې لري، څوک پې مراعات لري، هغه دلته نه رسي. او دلته یو عام کس چې هغه د 200 روپو دیاړي کوي، هغه ته چرس پوډر آیس هغه ته خو پلو میلاویږي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې هر چا ته خپله حصه روانه ده، د لاندې نه واله تر سر پورې. دا یو حقیقت دی. مین خبره دا ده، زه بار بار دا خبره کوم چې نن تاسو په دې سترګې پټوئ، سبا به الله دې نه کړي ستاسو بچي دا نشه کوي. ټیک ده که نه؟ زه بار بار دا یو خبره کوم چې خدای ته وګورئ، هر څه کوئ، هر څه کوئ، خو کم از کم په دې شي باندې کمپرومایز مه کوئ. دا زموږ د روان نسل تباه کوي. او دا تاسو ته پته شته، ما په خپله تېر شوی کال یو کس خپله لور د آیس په نشه کې حلاله کړې ده. د دې قاتل د دې ماشومې څوک دی؟ د دې قاتل دا ریاست دی، د دې ریاست ادارې دي، ځکه چې هغوی دله دا دومره اختیار ورنه کړو چې دا سړی نیولی وي چې دا چا په دې پلار د آیس خرڅول. نو داسې ډېرې واقعې دي چې هغه زموږ په سوسایټي کې را روانې دي. نو زه ستاسو په شیشه خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې هر څه کوئ خو خدای ته وګورئ، د دې نشې خلاف راپاسې ودرېږئ. که دا موږ نه ودرېږو نو دا زه وایم چې دا موږ ډېر زیات بد په خپل را روان یاست. خو دې سره سره موږ ته دا پکار دی چې موږ په دې باندې یو ټاسک فورس جوړ کړو او هغه په هنګامي بنیادونو باندې په دې باندې اکشن والي چې په کوم ځای کې څوک چرس خرڅوي، په کوم ځای کې څوک آیس خرڅوي، په کوم ځای کې څوک شراب خرڅوي. یقین وساتئ هر تاڼۍ کې دا پوره ډیټا پرته ده. هر تاڼۍ کې هغه ته دا پته ده چې زما په علاقه کې څوک ښه خلک دي او څوک ګنده خلک دي. موږ ته دا پکار دي چې ګورنمنټ باندې دومره پریشر واچو چې خدای ته وګورئ، دا خپله ډیوټي په سمه طریقه وکړو، دا خلک ګرفتار کړي.